کما خبره وکړه چې الله تعالی وایي اے ایمان والو هغه څوک چې مرتد شي په تاسو کې نو زر دی چې الله به یو قوم راولي او الله به دې سره محبت کوي او دیو به د الله سره کوي په مؤمنانو باندې به نرمي او په کافرانو باندې به سخت دي د الله په لاره کې به جهاد کوي او د چا د ملامتیا به نه یېرېږي ډېرو مفسرینو ویلي دي چې د دې نه مراد ابوبکر رضی الله عنه او د هغه ملګري دي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو نو خلق مرتد شو امام ابن کثیر لیکلی چې په مسجد حرام کې چې چا مونځ کوو او په مسجد نبوي کې هغې پاتې شو او نور ټول خلق مرتد شو واپس وګرځېد ابوبکر رضی الله عنه د هغې مقابله وکړه او صحابه ورسره تیار شو ډېر سخت حالت و مسلمانانو باندې خطره و مدینې باندې د حملې ابوبکر رضی الله عنه په دې لارو کې صحابه ورته ویل تاسو تیره کوئ او خلکو ته ویل جهاد وکړو یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم جهاد ته تیار شو او ابوبکر رضی الله عنه چې په دغه ورځ باندې کما د جرأت نه کار اخیستی دی ورځېدلی دی عمر رضی الله عنه به ویله زما دا ټول عمل چې د ابوبکر رضی الله عنه شي او دا هغه یو د نبی علیہ السلام سره به غار کې شپه تېرول او دویم نبی علیہ السلام چې وفات شو او ابوبکر رضی الله عنه ورځېدو دا دوه عملونه دي چې چې دا مال راکړي او زما ټول عملونه واخلي دا دومره اوچت اعمال دي ابوبکر رضی الله عنه د مسیلمه کذاب سره جهاد وکړو عکرمه زوی د ابو جهل ولېږو هغه چې هلته لاړو نو تادیه وکړه قصاو شو خالد رضی الله عنه پسې ولېږو هلته لاړ شو د هغه امداد وکړه خالد رضی الله عنه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې لاړو د هغې سره مقابله کوله او دا आवाज یې وکړو چې یا محمده په دې جنګونو کې به د مسلمانانو خپل اوازونه په دغه زمانه کې د مسلمانانو په جنګ کې आवाज یا محمد کله به الله اکبر आवाज کله به یو आवाज خو په دغه ټیم کې د مسلمانانو د جنگ आवाज چې و یا محمد دا اسی و نارو دا مطلب یې نه و چې نبی علیہ السلام حاضر او ناظر دی موږ ته आवाज کو او یا میدان ته وروتو مسلمه کذاب ته او هغه ته ویل چې زه د ولید زوی یم او ته زما مقابله وکړه هغه په شا باندې روان تر دې پورې چې حدیقة الموت د مرګ هغه باغچې ته ورسېد هغه باغچې ته داخل شو کمل ته د مرګ ځای او بل څه بچی نو او بزان بس یې ورونه بند کړه او صحابو ته ګیره واخیسته په دې کې چې کومه غټه دروازه وه نو هغه بند وه صحابه دننه نشو ور داخلېدی که دروازې له به څوک ورتله نو د پاسه نه به اور راچېلو یا ګرم تارکول به پرې راچېده میخونه وسپنې او غش صحابه به دغه ځای کې وردېده چې څه کوو برا ابن مالک رضی الله عنه راغی او ویل ما پر ډال کې کېنوئ په ډال کې او دا ډال به نیزو باندې اوچت کړئ او ما دننه ور واچوئ زه درته دا ورکولاوم دننه چې دی نو تقریبا 40,000 خلک دی یو مسلمان پکې نشته او وایي تاسو ما دننه ور واچوئ زه ورسره مقابله کوم
نو صحابه براء ابن مالک رضی الله عنه چت کو دسه بنیزو کی او بل ډال کې دسه کې خو دن نه ورواچلو دن سلويغ زر خلق دی او عبد براء ابن مالک رضی الله عنه سره مقابله شروع کړه او تر دې پورې چې مسلمانانو دې ور کولاو او بخبل باندې بهوش شو ولته پروت ډېر زیات زخمونه پیراله دن ټول مشرکان دي او باغ باندې هر قسمه گزارې وشو لیکن صحابه کرام ته ور کولاو کو هغه ور داخل شو او خالد رضی الله عنه ویل وس حمله وکړي صحابه چې حمله وکړه مسلمه کذاب وتختل په یو ځای کې دیوال په یو سوري کې پټ شوی او وحشي رضی الله عنه بس ورغه او باندې زبانه وښتو چې کله راول وېدو نو ابو دجانه سماک ابن خرش رضی الله عنه ورغه او په سینه باندې په تور باندې ووالو او قتل شو داغه د قتل سره جنگ مسلمانانو وګټو پدې کې 1500 یا 600 صحابه شهیدان شول او بدغه باغچه کې حدیقه الموت ته وې د مرګ په باغچه کې 12000 کسان دا ټول هلاک شو 600 یا 1500 بګي صحابه کرام شهیدان شو دا چې د ختم نبوت باندې شهیدان دي د ختم نبوت شهیدان دي مسلمه چې د نبوت داوا کړو او د قادیانانو دشمنان ذوالفقار علی پټو د قادیانانو دشمن خلکو ته ویل دا سکه خپل مرګ باندې دسخط کې ویل کوم به ول جدایو عمل می الله قبول کې دام پرل مسلمان ول قادیانانو دشمنی او دغه سي حکمرانان هغه لوی حکمرانان دي په دې کې اشاره ده دیتا چې الله به دې قوم راولي چې هغه محبت کوي د دین مراد ابو بکر رضی الله عنه او دا غمر غلو د الله بلاره کې jihad وکړو او حبیب ابن زید رضی الله عنه دغه صحابه چې ونه په دې باندې شهیدان شول انما وليكم الله بشک دوست تاسو الله دې ورسوله او رسول الله غره والذین آمنوا وغکسان چې ایمان راوړل دي الذين غکسان دي یقیمون الصلاة قائمه منزل را ويؤتون الزکات او ورکی زکات لرا وهم راکعون او دی عاجزی کوونکي دي الله ته وهم راکعون او دی رکوع کوونکي دي دې سمانه ده یو معنی خدا دې چې بجما باندې موس کوونکي دي دویو معنی دا چې د مانزه دا رکوع ته مراد ده لکه دا نور عبادت په بنی اسرائیل کې هم او دا رکوع بکی نه او د دې ځان له ذکر د دې وجه نه وشو چې د رکوع ډېر لوی اهمیت ده او درېو معنی چې اکثر مفسرین وکړل هغه دا ده وهم راکعون معنی دا ده چې دیو الله ته رکوع کوونکي دي معنی عاجزي کوونکي دي او دا د دیو همیشه صفت ده مخکې ویلې شو چې مؤمنان به د کافرانو سره دوستي نه کوي نو د چا سره کوي د الله سره کوي د الله د دوستۍ مطلب دا دی چې د الله اطاعت وکړي د الله تعالی اطاعت وکړي او خپل کار به الله ته سپاري ورسوله د رسول دوستي دا ده چې داغه مرګستیا وکړي او امداد او تعاون وکړي والذین آمنوا د مؤمنانو دوستي دا ده چې داغه سره وردیږي په مقابله د دشمن کې وهم راکعون او دیو الله تعجزی کوونکی دي بعضی خلکو به دا ویل چې وهم راکعون دا حال یقیمون الصلاة دی قائمه منزل را ويؤتون الزکات او زکات ورکي وهم راکعون او بداسه حال کې چې دیو رکوع کوونکی د رکوع په حالت کې زکات ورکي بعضی خلکو دا ترجمه کړل و جدین مراد علی رضی الله عنه دی امام قرطبی وایي یو سړی راغی جمعات ته او سوال کوي علی رضی الله عنه ولا د رکوع په حالت کې پر لاس باندې غوتمو هغه وېستو هغه ورکړه او د دې مراد علی رضی الله عنه ده نو د مؤمنانو یو صفت دا ده چې مزبقایوي او دویم صفت دا ده چې زکات ورکړي
او دا هغه مؤمنانو سره محبت کوي چې بای کې او علي رضی الله عنه ده دا علي رضی الله عنه سره محبت من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. اے الله چې علي رضی الله عنه سره څوک مینه کوي دا غي سره مینه وکي او دا علي رضی الله عنه سره څوک دښمنی کوي دا غي سره دښمنی وکي. دا علي رضی الله عنه په زمانه کې خلکو دا غسه دښمنی شروع کړو. وسم دا خلکو اثرات شته چې هغه د نور خلکو وې دا ټیکو او علي رضی الله عنه حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه غلط دا خبره ټیک نه ده. علي رضی الله عنه په حق باندې دا غږ مخالف کوم خلک نو هغه حق باندې نو دا معنی دا دام کې دیش او عام معنی ته مراد ده چې وهم راکعون دی او الله تعجز کوونکی ومن يتولى الله وسوک چې دا الله سره دوستي وکي ورسوله دا الله دا رسول سره والذین آمنوا د ایماندار سره نو دا شریک دا الله ډله ده. فإن حزب الله یقینا ډله ده الله چې دا هم الغالبون دی او غالب وي. دا الله او رسول سره څوک دوستي کوي او د مؤمنانو سره نو دا د الله ډله ده او دا الله ډله به غالب وي. نن سبا کته چې نه د غالب نه یو معنی دا ده چې د الله سره دوستي صحیح نه کړل د رسول سره به صحیح دوستي نه کړل او یا دا مطلب دی چې په دلیل کې هو غالب دي کنه د دلیل په میدان کې څوک د مسلمانانو سره نشي ویل او بلدار به دې دور کې الله تعالی چاله به مؤمنانو باندې دې غلبه نه ور کوي چې د مؤمنانو جرړ ختم کړي. که مؤمنانو د څوک نقصان رسوي په یو علاقه کې به ورته ورسي او داسې قوت نشي راتلی د آخرت پورې چې مسلمانان د بیخ نه ختم کړي. انما وليكم الله یقینا دوست تاسو الله دی او رسوله د الله رسول دی والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی الذین مؤمنان ایمان هډیر خلق راوړی الذین مؤمنان یادوما یقیمون الصلاة قائم ایمان زلرا ویؤتون الزکاة او زکات ورګي وهم راکعون او دی الله تعجز کوونکی همیشه لپاره ومن يتولى الله غسوك دوستي وكيد الله سرى ورسوله ود الله دا رسول سرى والذين آمنوا ود مؤمنان سرى دوستي وكيد دا دل دا الله دا وهم حزب الله دا دل دا الله دا فإن حزب الله يقنا دل دا الله شدهم الغالبون خاص دي غالب دي